کومې موقع چې دي او په هغې کې نبي پاک صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي چې یاره جنت واجب شو، چې دا عمل څوک وکړي جنت واجب شو، چې دا عمل څوک وکړي جنت واجب شو. نو هغه موقع خو ډېرې دي په احادیثو مبارکو کې. د هغو موقعو نه یو موقع د حدیث مبارک د معجم اوسط چې دا هم د حدیثو یو ښه مشهور کتاب دی. دغه کې راغلی دی حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا ارشاد فرمایلی دی چې کوم یو انسان درې لورانې او درې بچیانې بیټیا د هغې پرورش وکړي په ښې طریقې سره او د هغې کفالت وکړي او هغې له ښه تربیت ورکړي، نو حضور مبارک فرمایي چې دغه انسان دپاره الله تبارک وتعالی جنت واجب وګرځالو، لازمي وګرځالو. یو صحابي پورته شو ورته فرمایي چې یا حبیب الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا چې دوی بچی وي او د هغې ښه پرورش وکړي او ښه کفالت وکړي هغې دپاره څه پروګرام دی؟ نو دوی مبارک وفرمایل چې چا د دوو بچو یعنې د دوو جینکیانو او د لورانو د هغې پرورش وکړو په ښې طریقې سره نو هغې دپاره هم جنت واجب دی. یو صحابي پورته شو یا همدغه صحابي دی چې که چېرته د یوې بچی او د یوې لور هغې په ښې طریقې سره پرورش وکړو او د هغې پالنه یې وکړه او کفالت یې وکړو نو هغې دپاره څه خبره و؟ نو د مبارک وفرمایل چې هغې که د یوې بچی څوک پرورش وکړي په صحیح طریقې سره او صحیح کفالت یې وکړي او بوج یې ونه ګڼي نو الله تبارک وتعالی به دغه انسان له هم جنت چې دا واجب وګرځوي. وروڼو تاسو وکتل چې د مکې معاشره چې کومه وه د کفر چې کومه معاشره وه او کوم هغه ټیم و د کفر والا چې هر طرف ته د کفر او د شرک تیارې وي او بیا د مبارک دنیا ته تشریف راوړو نو هغه معاشره کې به همدغه ماشومانې ښخېدې. خو د مبارک وفرمایل چې نه 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 بچو او د ماشومانو او بیا د جینکیانو خاص کر د لورانو چې په دې علاقه کې ژوندی ښخېږي د دې پرورش وکړو د دغې پرورش په برکت باندې به الله تبارک وتعالی تاسو له جنت چې دی دا واجب وګرځوي. او بل یو موقع باندې هم د مبارک فرمایلی دی چې جنت واجب دی د دغه انسان دپاره. حضور مبارک د معجم کبیر چې دا د حدیث یو کتاب دی هغه کې د مبارک نه یو روایت راغلی دی او هغه روایت دا دی چې د مبارک فرمایي چې کوم یو انسان درې بچي وفات شي او دی په هغې باندې صبر وکړي نو الله تبارک وتعالی به دغه انسان له په هغې باندې جنت چې دی دا واجب وګرځوي. دا حدیث مبارک هم شته او دا هم شته په روایتو کې دا هم راغلي اگر چې هغه یو بله موضوع چې کله یو نابالغه ماشوم یا ماشومه وفات شي الله تبارک وتعالی فرشتې راولګي او دغې فرشتو ته الله وفرمایي چې لاړ شو او د والدینو حالت ته یې وګورو چې دغې ماشوم یا د ماشومې والدین اوس وخت کې څه په خوله باندې دي څه اثرات دي د دوی. نو هغه چې کله راشي هغه فرشتې او حالات وګوري حالانکه الله تعالی خبر دی خو هسې د خلکو ته وراورئي چې خلکو ته دا خبره ورسیږي نو هغه ورته یي چې یا الله موږ خو تلي وو د دغې ماشوم یا د ماشومې والدینو ویل چې یا الله د تا مالو او تا موږ در وسپارلو او بس تا خپل امانت یې وړو. چې کله دا صبر الفاظ دا والدین په خوله باندې ادا کوي نو الله تبارک وتعالی په دې دومره خوشحال شي چې فرشتو ته وایي چې فرشتو لاړې شو او په جنت کې یو کور جوړ کو او د هغې کور دپاره نامه کېدو بیت الحمد. هغه بیت الحمد کور تیار کی هغه د چا دپاره وي د دغې ماشوم یا د ماشومې چې وفات شول نابالغتوب کې او والدینو یې پې صبر وکړو دغې والدینو دپاره دا بیت الحمد په نوم باندې دا کور دی. نو الله تعالی د مونږ تاسو لم په دین باندې پوهه راکړي او الله تعالی د مونږ تاسو د جهالت د رسمونو او د غلطو طریقو نه اجتناب او پرهیز نصیب کی. آمین یا رب العالمین.